اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ملګرو سره یو مختصر شان ویډیو ریکارډ کول غواړم د کرونا وایرس حوالې سره. اکثر من پاکستانی قوم یو او من هره مسله چې دا هغه من لایټ واخلو او بیا په اینډ کې من افسوس کوو، خو هغه وخت موږ نه تللی. نو حدیثونه هم زموږ مخکې پراته دي چې یاره نبي علیه الصلاة والسلام ارشاد مبارک چې کوم ځای کې وبا خوره شي یا یو مرض راشي نو هغه ځای ته به نه ځئ، او که څوک هغه به د هغه ځای نه وځئ نه، مطلب بل ځای ته به نه ځئ. موږ د هغې نه خلاف دا خبره کوو چې یاره دا د الله له طرف نه یو ازمیښت دی او دا د الله عذاب دی، په هر چا راتلی شي. ټیک دا د الله عذاب دی او دا ازمیښ هم دی، خو که چېرته موږ وګورو نو کوم چې د بلډ پریشر مریض وي هغه ډاکټر ته لاړ شي، هغه ورته وایي یاره ته به مالګه کمه استعمالوي او مرچکې مثاله دا به کم خوري، مثال طور باندې. نو دا بلډ پریشر خو هم د الله له طرفه دی، بیا دغه سړی مالګه ولې نه خوري؟ دې دا ووایي که نه چې دا مرګ د الله له طرف نه دی، بس زه به مړ کېږم. یا مثال طور باندې یو سړی د شوګر مریض دی او هغه ته ډاکټر ووایي چې یاره ته د شوګر مریض یې خو چیني به کمه استعمالوي. نو دا سړی دې دا ووایي که نه چې زه چیني ښه ډېره خورم، دا خو هسې هم د الله له طرف نه مرګ دی، مړه یو ځل به مړ کېږم، یو ورځ پکې مرګ شته. ټیک د مرګ برحق دی او په خپل ټیم دی، خو هغې سره سره احتیاط هم دی، او احتیاط په موږ او تاسو ټولو فرض دی. دا صرف د ځان سوال نه دی د کرونا وایرس حوالې سره، دا د ټول قام سوچ دی، دا د ټول نسل سوچ دی، دا زموږ د معیشت سوچ دی، دا زموږ د زندګو سوچ دی. او موږ او تاسو له پکار دی چې موږ د یو ذمهدار شهري کردار ادا کوو، لکه څنګه چین زموږ مخکې یو لوی مثال دی چې هغو باندې څنګه غټ امتحان راغی خو هغو په هغې کې کامیاب شو، هغې سره جنګ وکړو، که واړه وو که غټ وو، چې ګورمنټ په ورته څه احکامات ورکول په هغې باندې هغو لبیک وي او د هغې د حکومت ملګرتیا یې کوله. موږ تاسو څه چل کوو؟ موږ ته حکومت وایي چې د کور نه مه وځئ. تاسو یو هفته موږ سره ناکام وکړئ چې د کوره مه وځئ، خپل نقل و حرکت چې دی دا محدود کړئ. موږ څنګه چل کوو؟ موږ وایو پرېږده مړه حکومت لیونی دی، دا څه خبره ده، کور نه خو سړی بار وځي. نو مهرباني وکړئ خپل خپل په کلي کې خپل خپل په ځای کې یو اویرنس پروګرام جوړ کړئ چې دا ګپ نه دی. دا که چېرته خدا نه خواسته دا زموږ په کلي کې په لوکل کلي کې دا دلته یو کس ته شوه، بیا د یو نه دوو ته شوه، پنځو ته شوه، لسو ته شوه، نو موږ سره خو اول فیسیلیټیز نشته دی. موږ به یا اسلام آباد ته ځو یا به بل ځای ته ځو، ځکه لوکل هسپتالونو حالات تاسو ته معلوم دي. او اوس خو کرنټ نیوز دا دی چې په چکیسر کې هم یو مریض چې دی هغه ایسولیټ کېږي. نو موږ سره د یو دوو مریضانو سهولیت نه وي، بیا چې موږ ته هغه په سوونو کې شي الله مکان، هغو سره به موږ څه چل کوو، هغه به موږ څنګه ټریټ کوو، هغه به کوم ځای سنبالو. دا یو اهم سوچ دی او دا یو فکر دی چې دا موږ او تاسو ټولو لا هر چا لا په خپل ځای یو کردار ادا کول پکار دی. بېشکه مرګ چې دی دا په مقرره وخت دی، دا په کرونا کې نه دی چې یاره د کرونا د لاسه به سړی مړ شي، خو نه، احتیاط انتهایی لازمي دی. کوم وروڼه چې دا ویډیو ګورئ نو هغو ته زما درخواست دی چې یاره خپل خپل ایریا کې، خپل خپل کور کې، خپل خپل کلي کې او د سوشل میډیا په توسط سره دا اویرنس پروګرام چې دی دا سټارټ کړئ، دا په مخ کې بوځئ چې یاره خپل نقل و حرکت چې دی دا لږ په کنټرول کې وساتئ. بل د ټولو نه غټه مسله چې موږ ته ده، تاسو ګورئ په ګلګیت کې کیسز چې دي هغه ډېر سیوا شوي هم دي او روان هم دي. نو زمونږ بالخصوص تاکوټ بشام چې دي د کم که د تور غر نه راځي بیا هم دا سنټر دی، د بډګرام نه راځي بیا هم دا سنټر دی، او که د شنګلې سایډ نه موږ ځو بیا هم هغه زموږ سنټر دی او هلته سټې کېږي. نو لہٰذا دا ریډ زون دی. د تاکوټ په باونډرۍ باندې زموږ ډاوټ کلی دی، تاکوټ دی، دا انتهایی په ریسک زون کې راځي. نو لہٰذا بلا ضرورت یو غټې مجبورۍ نه علاوه تاسو په دې لږو ورځو کې هفتې لسو ورځو دپاره خپل نقل و حرکت چې دی هغې باندې کنټرول وساتئ.
یو کس بازار ته ځي نو د لسو د تلو ضرورت نشته دی. موږ اکثر موږ چې د کور نه یو کس ځو نو پنځه موږ ځان سره ماشومان مخکې کړي یا نور ځان سره بوځو راځه مړه بازار ته به لاړ شو. دې موجوده وخت کې انتهایی زیات احتیاط وکړئ. زما تاسو ته یو ځل بیا درمندانه اپیل دی او ریکویسټ کوم، درخواست کوم، منت کوم چې خدای دپاره دا شی د هر کومه چې شو، دا امریکې جوړ کو، دا روس جوړ کو، دا بل چا جوړ کو، یهودو جوړ کو، هر چا چې جوړ کو، خو موږ او تاسو ته ترېنه تریټس دي او زموږ ملک هم د دې قابل نه دی. یاره معاشي لحاظ سره موږ دومره کمزوري یو چې موږ دا شی برداشت کولی نه شو. ایټلي کې په یو ورځ کې یعنی مطلب 24 هاورس کې په ایټلي کې 693 کسان چې دي هغه مړه دي او د هغو لاشونه هم په داسې حالاتو کې په اکسیویټرو یې اغوستي دي او کندو ته یې غورځولي. نو الله مکه چې دغه چې دی دا موږ هم دغه فیس کو. که چېرته موږ احتیاط ونه کړو نو یقینا موږ به ډېر لوی نقصان وکړو. ټولو ملګرو ته یو ځل بیا ریکویسټ کوم او دا امید ته ساتم چې انشاءالله موږ بالخصوص پښتون کمیونټي چې یو نو موږ خپل خبت پیژنو او دا ایجوکیټډ هلکان چې کوم تاسو یې یا په فارن کې چې کوم زموږ ملګري دي د خاورې سره تعلق ساتي، سعودي عرب کې دي، دوبۍ کې دي، قطر، بحرین، مدین کې دي یا دې خوا د نورو ملکونو کې دي، په مسقط کې دي، هغو ته موږ دا ریکویسټ کوو چې یاره تاسو هم د خپل طرف نه یو اویرنس پروګرام چې دی هغه سټارټ کړئ او خلکو کې یو شعور بیداری هغه اکشن چې دی هغه په خپل سر باندې واخلئ. نو دا به زموږ لپاره، ستاسو دپاره، زموږ د راروان نسل دپاره به دا یو نیک شګوني. الله دې چې کوم ځای کې وم الله دې تاسو کامیاب ساتي او موږ او تاسو ټول دې الله په خپل حفظ امان کې وساتي. سبا انشاءالله به موږ 9 بجې د ډاوټ نه اویرنس پروګرام سټارټو او لوکل پولیس پرسن به موږ سره په هغې کې تعاون کوي. وی سی سیکریټریز به انشاءالله په هغې کې موږ سره او سابقه کونسلر ناظمین چې دي هغه به هم موږ سره او بالخصوص علماء کرام جامع مسجد ډاوټ مولانا ګلزاده صاحب شو او داسې د نور د سرکول د ګناهګر کوم علماء کرام چې دي د هغو خدمات به هم حاصلي. نو انشاءالله سبا نه به موږ 9 بجې د ډاوټ نه سټارټلو او بیا سرکول، ګناهګر، ماسیر، مریډ، جټکول پورې انشاءالله پروګرام دی او د هغې نه چې کله واپس شو نو بیا د اپر کلي چې کوم دي تالون شو یا هیل ایریاز شو، کاشوړه شوه، د هغه بره کلي چې کوم دي دو ته به موږ بیا ځو. نو دا د هر کس خپل ذمواري ده او دا هر کس خپل فرض وګڼئ. ځکه تاسو وګورئ که دین کې زموږ دا خبرې چې یاره تاسو ځان مه بچ کوئ یا په دین کې دا خبرې چې تاسو هغه ځای ته ځئ چې کوم ځای کې مرضونه ځان ورسره ټچ کوئ یا په دین کې دا خبرې چې یاره نه بل بچ کول شته او نه ځان بچ کول شته او نه د برابرۍ سره سوچ کول شته. موږ دغه د مشرانو نه دا خبره پاتې ده چې یاره یو کس ته به پخوا یخني وه نو هغه به پخپله وي چې دې لوښي کې ما چای وڅکو یا دې کې ما اوبه وڅکلي دا مه استعمالوئ، دا ووینځئ. که چاته به ټي بي و نو هغه به پخپله وي د هغه کپ او د هغه پلیټ او دا شی به موږ جدا کېښودو چې یاره دې سړي ته ټي بي دی داسې نه الله مکه چې نورو ته وشي. نو دا هم دقسې یو شی دی، دا هم دقسې یو موروثي بیماري ده، دا هم دقسې یو وایرل انفیکشن دی. حالانکې دا دومره خطرناک شی نه دی. د احتیاط نه که موږ کار والو نو دا دومره خطرناک شی نه دی. او که چېرته موږ احتیاط ونه کړو، بې احتیاطي وکړو نو الله مکه موږ د یو غټ نقصان سره مخ کېدی شو او داسې نقصان چې د هغې ازاله چې ده هغه به موږ ته ډېره زیاته ګرانه شي. ځکه زموږ پوزیشن دا نه دی، زموږ ملک په دې پوزیشن کې نه دی چې یاره موږ هغه فیسیلیټیز نشته کوم چې ایټلي کې یا کوم په چاینا کې یا په نورو ملکونو کې هغو څومره غټ مشکلاتو سره فیس شو. نو که چېرته موږ ته دغه حالات مخې ته شي نو موږ به څنګه چل کوو؟ موږ به بیا د امداد نارې وو او څه ووایم بیا چې بر وخت موږ سره هغه هیلپ وکړی شي. نو لہذا ریکویسټ کومه تاسو ته بیا چې یو کردار ادا کړئ، یو هنګامي بنیادو باندې خلکو کې اویرنس پیدا کړئ، خلک د دې خبرې نه خبر کړئ چې یاره دا یو خطرناک شی دی او احتیاط چې کله وکړي نو هېڅ شی هم نه دی او که احتیاط دی ونه کړو نو یو خطرناک شی دی. او بیا ډاوټ سرکول ګناهګر او کوم د دې پټۍ خلک چې دی نو دو ته زه د رورۍ درخواست کوم چې یاره د تاکوټ ته تګ راتګ کوم چې په کار ځي خو بېشکه د هغو مجبوري ده، خو دا ایکسټرا چې کوم کسان ځي نو دا پلیز یو 8-10 ورځو دپاره خپلو کورونو کې کښېنئ او د خپل ځان تحفظ وکړئ
د خپلې معاشرې تحفظ وکړئ، د خپل کلي تحفظ وکړئ، د خپلې خاورې تحفظ وکړئ. الله دې تاسو په حفاظت ساتي سره زموږ نه. ډېره مننه، مهرباني.